Okay. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احسان الله مولوی سے خبر وکړه کنه تاسو ته چې تاسو به مضمون دی به ګورئ. زه په تاسو کې واحد سړی زما سره ترجمان نشته، مال ترجمان نه راځي ځکه چې علي ګور شادي بیکارتیا ده. زه په تاسو کې واحد سړی چې مال راځي ما کتلې دی، مال ترجمان نه راځي خو ما کتلې دی ځکه چې مارا ځان چرته موندلې دی. په دغه مضمون دی چې پای کې اخیری آیات دا چې فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کوئ یو بل ته نصیحت کوئ دا مؤمنان له فایده ورکوي. مطلب زه چې کومې خبرې کوم دا تاسو له فایده درکوي. احسان الله مولوی صاحب چې کومه خبره وکړه دې موږ له فایده راکړه، زموږ کلک یقین دی چې موږ له فایده راکوي. موږ قربانۍ په حواله باندې به خبره کوو که نه، د دنیا دا ټول مزې چې دي که نه د قربانۍ د برکت دي. قرباني دې ته وایي چې ته خپل قیمتي شی مرغوب شی چې ستا خوښي هغه د څه مقصد دپاره پرېږدې. دا تاسو ته پته ده که نه بله پیره چې موږ دلته خبرې کولې زما له خولې نه خبره ختلې ما ته خو یاد شاید تاسو ته یاد یې نه ما وایم باران ورېږي حدیث لږ غونته کې احساس کړو او اوس الحمدلله باران شوی دی. هغه ورېدو دا اوس ورېدلی دی، موږ خوشحاله یو. دا باران ولې وورېدو؟ ځکه چې دی باران قرباني ورکړو. دا قرباني څنګه ورکړې وه؟ دا بخاراتو د کراچۍ په دریاب کې هغې د بخاراتو په صورت کې قرباني وکړو نو اسمان ته وخاته خپل ځای یې پرېښود. قرباني ورکړه که نه دې ته هجرت وایي. بیا د هواګانو په ذریعه باندې بونیر ته رالل، د هغه د وریځو په صورت کې و. بیا لږ درانه شو، چې درانه شو نو ساس کې ته جوړ شو، بیا ښکته رالل باران ته جوړ شو. باران زمونږ ځمکې څه خو یې راله ورانې کړې، څه فصلونه څه دیوالونه یې رارتا وکړو او څه یې راله آبادې کړې. انشاءالله الله دې پکې خیر واچي، خیر به پکې راچي، خو د قربانۍ برکت. دیو جن دنیا یو کاروم بغیر د قربانۍ نه کېږي. دا ټول انسانان چې دي د څاڅکي نه جوړ دي. څاڅکي قرباني ورکړه لوتړه ته جوړه شوه، لوتړې قرباني ورکړه نو د هغې نه بیا جسم جوړ شو. جسم قرباني ورکړه وړوکوالی نو مزې کولې د هېڅ غم نه خبر نه و، خو د وړوکوالي قرباني ورکړه نو ځواني ته جوړه شوه. نو ځوانۍ قرباني ورکړه نو بوډاوالی ته جوړ شو. د دې وجې نه هر شي قربانۍ کې سټپ بای سټپ به ته ځې الو بکار کېږي. وی کو فرض که د هواګانو قرباني نه ورکولی چې باران به نه شوی. د دنیا ټولې ترقۍ د قربانۍ سره تړلې دی. د قربانۍ دغې جذبې د مینټین کولو دپاره په کال کې یو پیره مونږ پریکټیکل قرباني کوو. د دې قربانۍ دوه پهلو دي. یو پهلوی دا ده چې دا سبا نه بروز مونږ کوم قرباني کوو دا څنګه کول غواړي، دا ولې کوو، د دې څه فایده ده؟ دا ځکه کوو چې سنت ابیکم ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سنت دی، دا واجب ده. لکه څنګه واجب ده؟ وی قرآن کې مونږ ته ویلي دي که نه الامر للوجوب مونږ وایو فصلی لربک مونځ وکړه. مونږ به انشاءالله د اختر مونځ کوو مخکې، نو بیا ورپسې ونحر اوس قرباني وکړه. د دې نه څه پته ولګېده؟ که د مانځه نه مخکې مونږ قرباني وکړم بیا به ونډۍ وي. بس اسانه خبره ده. چا چې د مانځه نه مخکې قرباني وکړه دا به ونډۍ وي، او چا چې د مانځه نه وروسته قرباني وکړه دا به قرباني. دا واجب ده په موږ باندې. وی دا په چا واجب ده؟ وی د چا سره چې دومره پیسې چې په هغې باندې 52 صحیح 1/2 تولې سپین زر کېږي. وی ما سره پیسې نشته. وی زه راته وشمارم که نه. وی 2 جوړې بوټان ستا حق دی، خو دا درېیمه جوړه به پکې شمارو. د دې کیلکولیشن په څو کېږي؟ په 1000 ده، کو په 3000 ده. یوه ګړۍ ستا حق ته راړو، خو کو فرض که ستا سره 2 ګړۍ یم دغه پکې مشمارو. او چې زیره 2 وسکټونه خو ستا دي، د نارینهو پکې دومره الزام نه لري، خو زنانهو مسله ډېره نو د هغې ما پکې 200 جوړې جامې د هغې. هغې سړي وی چې د دې 200 جوړو جامو د اغوستو نمبر نه راځي. چې کله د دې 200 جوړو د اغوستو نمبر راشي نو فیشن ختم شوی.
دی چې جوړ کړی یو شان پیشن و د دې چې نمبر راغی اوس بل شان پیشن دی نو بیا په سواړی کې خرڅی نو بیا وایي دا په سیکنډ هینډ کې مونږ اغوستې هم دا که جوړه وه چې دی اغوستې وه خو په دې باندې ګورې قرباني دا جوړو کیلکولیشن به کې نو ستا بوټان ستا جوړې ستا واسکټ ستا ګړی چې ستا ضرورت نه کم سیوا دي دا ټول جمع کا کو په دې پیسو باندې 52 سے 1/2 تولې سپین زر کېږي نو پتا قرباني واجب وی کومې نه کړن چل بوشي وی نور د سنوام خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا یقربن مصلانا چا سره چې وی پیسې نصاب سره و قرباني نه کړن زموږ جمعه ته نه راځي پیدا تبلیغانو غریبانو گزارش نشو غش کیو جمعه تراشه د دینه بل سپیری چې رسول الله ته جمعه ته مراد دا نو چې سړی دې په دې سوچ کوي چې اسنه الکه وسه کال قرباني نه کومه نو ته خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې موږ جمعه ته مراد ویخه وی چې کینو سبې په وی چې څومره وړای ده په څومره خکری دي څومره ویخت دي په څومره کورپی دي دا بس تا په نه کې استعمالېږي او چې کله ته الاله نو د دې دا هو وینه چې دا لحقته نه تیری چې په حرز الله ستا په اکاونټ کې به د الله په طرف نه جمع شي د دې ثواب دی وی ښه وی فسوب یا رسول الله ته دې ګډ باندې خو بیا ډیره زیاته وړی هغه به کل شعره حسنه وی په هر یو ویخته باندې بتاته نیکی ملاویږي نه فسوف یا رسول الله وی بكل شعره من الصوف حسنه ساوه پیړ چوي خو بیام رسول الله سره خزانه ډیری دي هغه به بیام تعالی دا ګډ د هر ویخته دغه به وړي د هر ویخته په بدل کې تعالی دغه درکې نیکی درکې ویخه وی په خپل قرباني وکړه قرباني لراشه په خپل حضرت فاطمه رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فاطمه خپل قرباني ته په خپل حاضر شه چاړه په خپل تیرا کا او قرباني په خپل وکړه ها اسیم لوا په خي طرف سم لوا بیا وای په هغه وخت کې چې ان صلاتي ونسکي غمون چې به وکړو د ته نسکوي په عربی ټرمینالوجي کې دا اوس چاله علالومای لله رب العالمین دا زړه الله لپاره کوم وګوره یو ټیکنیکل مسله ده وای زه په دې سوچو کاټه ګرانه ده پیچیدم ده وا کې به څو کسې په غوا په اوخه په میخه کې به وو کسې خو که به دې وو کسو کې د یو کس هم د قربانۍ نظریه دا وه چېرې غوښه به پکې وخورو او د ثواب په نیت یې نه وکړی نو ټولو قرباني نه کېږي د دې وجې نه د ملګرو په سلیکشن کې به ډېر احتیاط کې ته خو په دې تمه چې زما خو نیت پاکو خو هغه خو چاړه خو یو راښکلې شوې ده که نه څاروی خو یو و که نه د دې وجې نه که چېرې ستا دا خیالي چې یاره د ملګرو اثر به د باندې نو د ملګرو په سلیکشن کې احتیاط کوه هسې نه چې د هغو د وجې نه والو خورې وی ښه وی د دې قربانۍ دا چې تا وکړه د دې تا ته دا نیکۍ میلاو شوې وی ډاکټر صاحب سره پیسې ډېرې وې نو هغه جو خو غټه تاسو هلې وایي په 80 لکه نه په 80,000 زیاده ساروی دي که نه یو ډاکټر صاحب ګران ساروی واغست یو استاد صاحب سره په خوا کې چې استاد صاحب لږ کمزوری واغسته دواړو چې راوړل که نه حلال یې کړل جو خوایګر خو فریج و په فریج کې کېښودل ګاونډ کې یو زنانه ده ماشومه ده هغه خپل بابا ته وایي بابا موږ خو چا غوښه را نه وړه هغوی بچی را بوړي که نه نه وایي بابا موږ له پروس کال هم چا نه راوړي نه ورته بچی پروس کال چې را نه وړه موږ سره لوږې مړه شو نو هغه ځای نه ابۍ اواز وکړو د کچن نه وی ما خو ټماټر وړه کړي دي خو دا کټ کړي دي د بابا په سترګو کې وخېرالې سترګو کې وخېرالې نو پاسېد نو چې لاړو ډاکټر صاحب وایي وټاکه ډاکټر صاحب راووت ویسوي یاره وی که لږه غوښه راکړه ماشومه جاړي نو یو خو یې دې خلقو بقله راوسته نورو څوک لیدلي دي که نه اول یې جو کلک کو پسې استاد صاحب خو هله چې راغی استاد صاحب یې مړه یو خو دې مصیبت رخ کړی دی اپسې هم ورکړه پوره وړونه چې که نه دا په ډاکټرۍ په تنخواګانو نه وي
بابا کور ته راغی ماشومې له تسلي ورکوي بچی را بشي خوښه لږ ساعت پس یو سبزی والا دی د بار نه راغلی رستم نه تورو څه کې اوسي دا هغې ځای نه وله چېرته غوښه چا راوړې هغه ور وټکاو یاره وی دا مونږه کور کې چېرته قرباني شوي وه هغې ته مال راولېږله ما باندې یوازې زیاته وه ګوره دړه لوی دی ما چې شریکه به تاسو سره و بچی هم خوشحاله شوه تی خو دا وخوړه خو بجلي لاړه وی ولې لاړه ټرانسفارمر روان شو دا خو اوس نه ټیکېږي لینډمین هم نشته هغه سړي مصریان هم د مردان دي ابو جوټۍ تلي یو فریج کار نه کاو چې فریج کار نه کاو خو دا جولای میاشت وه نو ډاکټر صاحب غوښه هم ټوله څښا شوه د استاد صاحب هغه هم نو دواړو خوړ ته راټاوله بابا او غنمسۍ ورته ولاړ هغې ورته کتل د خدای ظالمه چې دې مونږ له راکړی اوس به دې ولې ورتاول د دې وجې نه ته به د دې په تقسیم کې احتیاط کې دا ټیک ته چې فقهي ته وردا ته دې حقدار چې دا ته ځان له وخوره خو نه که نه ځکه قرباني غواړي قرباني یو دا تا چې حلاله کړه یو قرباني چې ته مرغوب شی پرېږدې نو هغه وایي چې یاره درې حصې که چې یو به تاسو په کور وخورئ او یو به ستاسو رشته دارو له پروګرام وکړه او یو به د مساکینو تقسیم که که نه چې دا غریبانان هم څه وخوري د دې بیا احتیاط کو وی دا قرباني چې دا خو ستا چې کوم را روانه ده د دې نه یو ورځ مخکې ستا عرفه ده سبانۍ ورځ ده د عرفې په ورځ چې ګورستان روژه پاتې نه شي ښه بعضې اعمال بس د خدای خوښ دي بدر یې خوښ و صحابي سیکرټ آوټ کړل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د سر وخم ځکه چې ده ستا سیکرټ آوټ کړي ده فوجي مهم ده په تایمه کې خو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې عمره دا بدري صحابي دی خیر دی که دا غلطي ته وشوه موږ ته څه نه وایو عثمان رضی الله عنه وایي دومره زیات ډونیشن یا دومره چنده ورکړې وه په مختلفو شکلونو کې په تبوک کې چې اوس یو سړي کیلکولیشن کړی وي چې لکه 22 کروڑ روپۍ چې د دې ورځو ورکړي ما چې دا کم فګر کتلی وم دا د عمران خان د ورځو نه مخکې ونې دا روپۍ دومره ډي ویلیو شوې نه وه اوس به جو 30 کروڑ ته رسېدلی نو چې حضرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیسې شمارلې که نه دا خو د 1000 روپۍ وې که نه داسې کرړار به یې کاو نو حضرت به وی ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان چې دی نه پس هېڅ کوي خدای ورته هر څه چې کوي خدای ورته هېڅ نه وایي په دې کې یخې بلې په دې کې یخې چې چا د عرفې روژه ونیوه نو خدای پاک د تیر کال ګناهونه خو نه د نیکسټ ایئر د راتلونکي کال ګناهونه به ته خدای په ایډوانس کې معاف کوي د راتلونکي کال ګناهونه به ته په ایډوانس کې معاف کوي وایي دا به ډېر بدبخته نه وي چې د 2 کالو د ګناهونو خبر او سره الله کوي ادې بیا په دې ورځ روزه نه نیسي نو سبا به ان شاء الله ټول روزه نیسو یو بل عمل چې ستانه پاتې نشي هغه دا که امام یې کته مقتدی خو چې کله امام سلام وګرځي نو څه به وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او بیا دا چې څنګه عرفه قیمتي ده داسې نننۍ شپه قیمتي ده چې دا په فضولیاتو کې ځای نه شي وی ګوره دا انسان چې دی که نه د فلسفیانه طور ته راته ووایي چې د قربانۍ څه مطلب دی وی دا داسې چل دی دا مولانا ابوالکلام آزاد ډېر تیز و هغه ډېر خواږه الفاظ ویلي وی ګوره د اسلام اصل شی چې دی هغه جهاد دی او جهاد به صحیح ته به قرباني کې وی یا به خپله پیسه قربانې مال یا به خپل وخت قربانې وقت یا به خپل اولاد قربانې نو چې خپل اولاد قربانې چې کله پتا کې دا جذبه نو تا بیا لذت واغستو د اسلام خو هغه بدبخت چې پا کې دا جذبه نه هغه د اسلام د لذت نه محروم دی نو ایسا شئی چونکہ ابوالکلام آزاد دینا والا الفاظ ہوئی وہ اسم ہے اس کا کوئی مسمى نہیں وہ قشر ہے اس کا کوئی مغز نہیں وہ لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں هغه اردو ډېر راخوا کنه نه بیا دا خو پښتو کې ویل چې خو لوخ هې راوړي نو وی چې خور مراد سے پہ لیکل کنه یہ تمہیں مسلمان بنائے گی یہ کیسے وی ګوره قرآن کې چې کوم دی کنه فسنیسره لليسرا
که ته ریلیکس لایف غواړې د خوشحالۍ لایف غواړې کامیابي لایف غواړې د هغې 3 شرطه دي ډېر آسان دي دا چې فذکر ان نفعت الذکر قرآن چې ته ځان ته مخې ته کې دغه مضمون خامخا وګورئ په دې کې دا چې ته به قرآن ته ګوري چې زه کوم ځای یم نو ځان به پکې ګورې نو چې ځان پکې ګورې د آیات تې راواله فاما من آتا چا چې ورکړه نو ورکړه خو سخاوت ته وایي که نه 6,000 روپۍ به غالبا پیسه کې راځي کو په شریکه کې اکه ځان لکې نو که د 15-20,000 روپۍ به ځان راځي نو آتا کې راله که نه واتقا نو بیا د ابراهیم او خویونه پکې مو تقوا پکې وا وی کنا ابراهیم د قربانی کا جسم قربانی کی ظاہری حیثیت او دا سشر ساروی لال اس کے اندرونی آپ کے اندر دل کی حالت اغا ابراہیمی کیفیت چا پتا کے راشي چې دا دواړه یو ځای شي نو فاما من آتا واتقا نو وصدق بالحسنى نو بیا که چا د نیکۍ خبرې کولې کو احسان الله مولوي صاحب کو ډاکټر صاحب او نور الامین مولوي صاحب نو ته وایي چې ټیک وي دا کول غواړي چې دا درې خبرې شي فسنيسره لليسرى مزو ژوند به وایي نو آتا پکې رټول نه پټاپ نشو وي ته پیسې ورکړې وی هلکه دا پیسې ورکول خو ډېر ګران کار دی دا مړه وایي ګران شوي دي څاروي خو سم ګران شوي دي نو مې خو په کال کې خو پیره ده که نه نو ته خبر نه ته پیسو زور نه خبر نه سکه نن وی لګارزانو اشای چې وي ته اور په خله کې وړي نو وی یو خبر راته کو کنه وی ته یو چل خیم وی ارزانې دو چل دته خیم خور مراسب لیکي ډېر روخيار الله دې خپل رحمتونه نازل کی وی ګورا 3 چیزیں 3 خبریں پر ذہن کے کیدا تمہارے لیے خرچہ کرنا اللہ کے راستے میں انفاق کرنا بہت آسان ہو جائے گا ویدا سنگا نمبر 1 جو چیز آپ کے پاس ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے چکر تخپل بینک بیلنس خپل پیسې خپل جایداد ته ګوره چې دا ګوره زمان نه دی غره دا خو زما یو بل روډ دی الته کې هغه سره یو پیسې نشته ما سره شته دا مال هغه راکړي الله راکړي دی دا دغه امانت دی ښه چې کله وغوښتو یو کس یو ټیسټ پر راشي اته د بوج پلانې ټیسټ دی او په دې کې ایچ سی وی پازیټیو دی او پښتنو باندې 90000 روپۍ لګي انا چې ګردې نشته ا د ګردې په ټرانسپلانټ باندې 9 لک روپۍ لګي انا چې لیور فیل شو چې په لیور باندې چې فیل شو 100 په لګي 9 لک پہ لگی وی کور پسے قرض کا کور پسے قرض کو کیسم فیل شو او مریضم مڑ شو پیسے بلاڑے اے خود سے چل نہیں نو دیو جنا چتا خدا پاک پیسے درکڑی یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے تمہارے پاس امانت ہے یہ ودا دویم دا چې دا قیمت اور څومره قیمت یې دی کنه جب بھی آپ کی سانس چلی جائے گی اس کی قیمت 0 ہو جائے تاسو وایئ ځان قدم پر یو کې چاره تاسو کې کنه وی مړی په تندرې اخکا دا ولې دا اوس زید دنه دی روان دی ته چې دې چې کله ته زی د دې قیمت به تاسو بیا 0 یې به تاړو دا وایي چې دا څه شی دی ښا وی دریم نمبر دا چې کو فرض کدا ته ورکه نو آپ یقین کیجئے میں تمہیں ایشورنس دیتا ہوں کہ اللہ اس سے زیادہ دے گا ودا څنګه وی وسو مثلا الله مولوی سے بنوي چې فذکر قران رواله کنا کمثل حبه انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبه دا غنمو دا فصل خطینی کنا دا تا چې یو غنم ورتاو کړو هغه نه چې بوټي راوغوتو پاغه کې سو وو هغه ته سو یا چې څنګه ها ته خدای کې کنه دا وګي و بار وګي کې سلو نو په وو کې وسو شو نو چې کله تل په وسو تعالی درکې دی یو په بدل کې هغه وی چې والله یضاعف لمن یشاء وی یضاعف ستوي وی ملټیپلیکیشن ته وی ضرب ته وی 7 لچ په 7 کې ضرب ورکې نو 7 49 وی تبلیغان غلط ثواب وی بالکل ټیک یو کم په 50 کروڑه دغه یو کم 50 کروڑه کنه 749 نشو وی چې په دیم تر نشه کنه په دیم ته انفاق ته تیار نشه پھر اپنی ایمان کی خیر مناؤ او خیال سے چل دی پکې وی ښا وی الله تعالی د څه قربانی غواړي وستانه خو یا د وخت قربانی غواړي وخت ته څه چل کې چې دا وخت ورکړه دا قربانی لک پر وګت سنس کې شو یو خاغه شو وسرا شستانه قربانی ګوره بعض هغه سيزونه دي چې هغه ناپ کیږي تول کیږي لکه روپۍ شوي جیدات شو ساروي شو ایو هغه چې دغه ناپ دغه قیمت اډوشته نه ځکه چې دغه قیمت دومره ډیر دی چې ته نه شوې لکه زوی شو د زوی قربانی او دریم هغه شی دی چې هغه اقدار دي لکه مینه شو نفرت شو
محبت او نفرت دا خو تلل نشي کنه د دې قرباني به ورکې وې د دې وخت قرباني به څنګه ورکوم وې زه تا ته کې کوم به دې سواړې کې وګرځا خلق څه چل کوي څوک به کار کوي څوک به څه کوي څوک به آرام کوي نو څوک به ریفریشمنٹ کوي ځان به تازه کوي نو څوک په کار لګیا دي نو څوک په آرام لګیا دي نو څوک په ریفریشمنٹ لګیا دي نو څوک سوي وې راځه وخت لنډو نو وخت گزاري کوي نو دې سلورو په ځای باندې چې ته دا واخواله نو فوانظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا لپاره څه تیاری وکړه نو دا وخت چې ته په صحیح ځای کې استعمال کنه دا تبلیغان وغه یو ټکی دی وی وخت قیمتي کو دا ډېر خوږ ټکی دی کنه دا وخت قیمتي کې کنه چې ته کم ځای ناسې هلته ته ما ځای خلکو ته اکثر وام او سړی تاسو ته کیسټ کیدي استاره کیسټ بیا تا اوري چې ته واوره تا تاسو ویلي نو تعالی په ځان پورې خندا درشي چې ما څه وي اپ خپل وای راځه وخت ټو کیل د ټایم نو دا وخت قرباني ورکې وی بل څه شی دی وی بل د ژوندۍ قیمه قرباني ورکې د ژوندۍ قیمه قرباني چې تور کې ته شهادت وای کشمیر والا دغه نه سنمو اوس چې ایس او ایس کال کړه سید نه صحیح کنه اوس چې کوم کړه سید ګیلانی صاحب دی کنه ها سید علی ګیلانی شاه پکې نشته سید علی ګیلانی هغه د دې ته وای زندگی کی قربانی دیتے ہیں رسوته والذین قتلوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل هم احیاء دا ژوند دي دا د قربانی پیک ته چې ته ژوندۍ ورکې وای کنه ټیسټ کنه مونږ وای کنه شارټ لیسټینګ دی ته وای چې سړی دی د ټیسټ وشو وای لکه چې 50 نه 50% نه زیاتې نمبر دی شارټ لیسټ کوي انټرویو لرو غواړي چې 60 نه 50% نمبر زیاتې دي هغه نور شارټ لیسټ کوي وای اخیری لیست ولګي د 100 کسانو د قشن الله مو شارټ لیسټینګ کوي وای د خلکو د ګوري چې په دې کې عقل شته کنه په کې کې سروي عقل پکې نه دی خو ته ویل لري کوي خابد نه پیژني چې خابت پیژني وې دا ته شارټ لیست کوي چې شارټ لیست کې وې دې وخت ورکولې شي کنه وې او دې د وخت قرباني ورکولې شي وې دا ته را دې خوا کوي نور شارټ لیست کوي دې پیسې لګولې شي کنه چې کم ته پیسې نشي لګولې شومانيات پاتې شي چې کمی نو ورپسې اخیری شارټ لیسټینګ دی دې ژوندۍ د الله په لار کې قربانولې شي کنه وې ښا وی چې کله ورپسې بل څه شی دی بل چې کم چې ته قرباني کول غواړي نو دا کم شی دی چې هغه به تا په دې مجبوره کړي چې دا خلکه دا کول دي لکه دا درې خبرې ما تاسو ته مخکې وکړې په دې باندې خو به وشو خو یو دوه درې خبرې سره نورې دي چې دا سره ملګري شي بیا به تا ته قرباني کول اساني نمبر 1 حب الهي چې تعالی الله سره مې والذین آمنوا اشد حبا لله چې کله ته په الله مینه کنه دی وجنه د الله د مینې سوال به د الله نه کې اللهم انی اسالک حبک وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك چې کله مینه راشي بیا ګران کارونه ثاني نو ته کو فرض کړه قربانۍ د لپاره بنیادی صفت په ځان کې چول غواړي کنه بیا په کار چې پتا کې د الله مینه دویم صفت څه شی دی دویمه خبره ده چې تا ته دا په ذهن کې کیږي والله معکم اينما کنتم ارزه چې خدای را سره دی چې ستاسو چې زه چرته یم ما سره خدای او دریم نمبر دا چې ته د الله په لار کې پیسې لګې قرباني کې خو بیا سره مې چې قبول ای به کنه او ځکه یؤتونا ما آتاو وقلوبهم وجله بیا دې مړه راپیږي د دې وجه چې کله قرباني لاله کنه په خي طرف به سملې په خپل بچاړه راواله او قبله ته به مخ کې بیا وسوي اللهم منک ولک یا الله خو تعالی کړه مال او داستا لپاره دی او اللهم تقبله مني زمانه قبول کې کما تقبلت من حبيبك ابراهيم کنه او من حبيبك محمد من خليلك ابراهيم وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ودا ډیر زیات قبقه شړې چې قرباني کوي ابراهيم ته ور یاد نشي
وګوره د ابراهیم علیه السلام هغه فعل خو سکه خدا قول ډیره مزه کوي دا څنګه چلو بدر توام کنه یو عمر 87 سالو ځان ته لګرایات کا 87 سالو بیا د مولانا احسان الله خبره ده چې فذکر قران لراشه په 27 سال په عمر کې څه چلو شو په دې نه مخکې قرباني ورکړه کنه د څه قرباني ورکړه د رښتې قرباني ورکړه موږ محبت ان کی قرباني باپ سے لڑا پلار چې وته وی کنه چې لارجمنک ها وحجرنی ملیه په ګټو دی ولم غره خواشه زماره مخینه پلار خپه شو بادشاہ خپه شو هغه ورته ور واچاو هغه قرباني کوله چې کله دا ټوله خبره وشه انی ذاهب الی ربی سیهدین صافات رواله سوره صافات بیا سوې 100 نمبر آیات ته نو سوې الته کې وی رب هب لی من الصالحین زماره و صالح اولاد دی راکړه د دین د پته لګي چې اولاد څومره قیمتي دي چې ابراهیم علیه السلام اون د شخصیت هغه د الله نه اولاد غواړي دیو جن چاله خدای اولاد ورکړي کنه اولاد صالح می هر څومره شکر چې ادا کې کم دی په ذکر د قیمت اندازې ر دینه پته لګي چې ابراهیم علیه السلام وی رب هب لی من الصالحین نالته سوې وبشرناه بغلام حلیم مو به مبارک شه تا سوال کړو موږ د دې الګ درکو چې په بردبار می اب صابرې هغه به برداشت کولای شي مرچکو په سټه بار وخت نه ناس هر وخت براګرځي نه دا 87 سال عمر دی ماشوم عمر سور شو 13 سال ته ورسید 13 کال خپل بچو ته وګورای نو چې دا عمر 87 13 سال شو نو د والد صاحب بسورو 87 سره چې 13 جمع کې نو 100 سال شو نو ابراهیم علیه السلام عمر 100 سال له ناغه غریب خوب نه وي یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچه زه خو ینه مچ تعالی لوما ما ته خو وحی شوی دا ستاسو خیال دی ناغه ته جواب کوي ګوره بچی دی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زما بابا څنګه چې تا الله وی دا قشن چلو کا زو ګوره الله سو وک بڑا قوم نه زبته تا ته پته ولې زو سمره صاحب نو الله دا غیغه نقشه پیش کړي فلما اسلم کله چې دواړو دا خبره اومنله او ثابت کړه چې منګه کو دغه پروسیجر دغه پروسس د لالول شروع کو نو ونا دیناه ایا ابراهیم مونږ چې کړه اے ابراهیم قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتیا کو ان هذا له البلاء المبين دا یو ازمایشو وفدیناه بذبح عظیم ما تعالی یو ګډ درولې گو چې رد په بدل کې دا لال کا بیا سوی وجعلناه فی وترکنا وای زنده‌باد وترکنا علیه فی الاخرین ادا ورستی خلق بنیریانو تاسو بدا کار کوی دا ماته چې کو کنه سبانه بل ورځ دا وترکنا علیه فی الاخرین ته چې کله قرآنی کنسپټ کنه پیغام او حدیث کنسپټ ته طالب بیا مزه درکې چې چرته زو چرته دا ماته چې سبا کوونه دا مونږه غکو د دیو جنا ته قربانای د پاره چې ستا په ځین کې دا فلسفه وي چې ته په ځان کې به یو څو خوینه پیدا کوي ته سروي څنګه پکاره په مولوی صاحب نه تاسو کا هغه د عربی او سورټ کې دی ویلي دی ته وي د تواما عمیا عرجا عجفا تق مقطوعه دغه لکې ته زنب وي کو زنب کنه مقطوعه الزنب چې لکې یې پرې شوی دا بنا لاله چې وخت پرې شوی دا بنا لاله چې غاخونه نین دا بنا لاله چې خپل نشید لري قربانه دې ته دا بنا لاله ودا خو دې راته راغې ساروي خبر وکړه د دې سړی خبر راته موګه کنه دا څوک چې قرباني کوي نو دا وی هغه فلسفیان انداز وی به عیب جانور خوده خو عیب ولا سړی چې حلال کی وی سم مذهب وی دا بس عیبونه وی ګوره دا عیبونه به ختمه کنه ویسو خود غرضی لالچ حیرس تنسانی او یا اخیری ټکی لیکلی دلازاری ستا د لاس سو کزار نشي
د دیو جنا جب بے عیب جانور بے عیب ذبح کرنے والا یعنی بے عیب قربانی کا جانور اور بے عیب قربانی کرنے والا الہ بروح ابراہیم والا قربانی شی دیو جنا مولانا آزاد ہوئی آؤ آج آپ ذبح کرتے ہیں صرف مینڈے کو ذبح نہ کرے ذرا اپنے ان خواہشات کو بھی ذبح کرے قربانی ورکے بولے کہ نا قربانی ان چیزوں کی قربانی جس میں ماپا نہیں جا سکتا پہ کہ وہ محبت تے سڑی بخبل بچے سو رخوخی نوح علیہ السلام بچے بے سو رخوخو سے اللہ تے ان ابنی من کنا یا بنی ارکب معنا کنا ارکب معنا ناغوی سآوی الى جبل یعصمنی من الماء اخو دغو نشه والا که مونږ وایو د دې لا په نشه کې سترګې پټې وي زه به د دې اوبو نه پټ شم نو هغه وایي ما الله دا خو زما بچی دی نو ورته انه لیس من اهلک یو د رشتې قرباني شوه یو د محبت قرباني شوه اب بیا ابراہیم علیہ السلام نے والد کو قربانی دی اور لوط علیہ السلام نے بیوی کی قربانی دی الا امرأتک انہا کانت من الغابرین ستا خزی قربانی بہر کے دا بشاعت پاتی جی نبیہ رشتوں کی قربانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خپل ماما پا بدر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل زوی پا بدر کے ویکو مخیل راغلے ما خو بوالے او مصعب ابن عمر چې کله خپل رور عزیز ولیدو چې تړلې و هغه ته وی اس کے رسیاں کس کے باندھو اس کی ماں بڑی مالدار ہے بہت بڑا فدیہ دے گی ای تړلې و نه خو دا مې رور راي اوس په اخلاص کې هغه ورته وی خیکله کې وتړه مور د مور زما مور شریک را زما مور و د مور دا ازې پیژنم چې پیسې سره ډېری دي هغه ته بھائی ہو کر بھی یہ کہتے ہو هغه ته اس وقت تم میرا بھائی نہیں ہو یہ میرا بھائی دیتا ہوئی رشتوں کو قربانی بل نفرت کی قربانی یو سړی ستا ډیر زیات بدی شي خو هغه ستا په ډله کې شامل شو او فولي راغی نه ته به بیا بایکاټ نه کوې چې دی پکې نه زه او پکې نه یم خلق وایي که نه چې دی جنډه لګوي زه دې وځم وایي ته څه کوې د اسلام دروازې په خلقو باندې وایي د دې نه غټ نفرت هي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وحشي چې د حضرت حمزه رضی اللہ عنہ اینه راستلی وا کټ کړي وا بیا رسول الله ہوتے ہوئے وحشی ته وही مال مخله مرازا ایون دین وحشی قبول کو دیتا وही نفرت کی قربانی محبت کی قربانی نفرت کی قربانی رشتوں کی قربانی کنبے کی قربانی وې دا ټول سيزونه چې ته وکې کنه په انفرادي سطح باندې او په اجتماعي سطح باندې د الله د دین په دنیا د غالب کولو لپاره نو دا قربانی د لوی اختر دا یو یاداشت دی د لپاره چې کو پتا کې دا خوې د قربانی نه نو ته بیا هیڅ نشي کولای څنګه چې کو فرض کا بخاراتو کې خوې د قربانی نه وي تر اوسه په کراچي کې دا باران بنو شوی د دنیا ټول سیستم د قربانی د طرف نه روان دی وې د خپل دیوال ته وګوره کدی خخت قربانی ور کړي ا دې سټک ته چې غواله چې موږ مټه کوا ا موږ تراش کوا نو دا دیوال به دور خپل نه دا زکه خپل دی چې خختوں نے اینٹوں نے قربانی دی وہ تراش خراش برداشت کیا انہوں نے اور پھر وہ اینٹیں تو زیادہ کم چپ بنیاد کے پٹے پرتی دی سارا بوجھ ان پر ہے اور دا دیوال دا غود برکت دے وہ قربانی انہوں نے دی نو ګټه هغه چا کړی دا چې قرباني ور کړی دا په مونږ کې الله تعالی د قرباني جذبه پیدا کی یو بدا کو یو بوله تکبر الله علی ما هداکم ایام تشریق کې با الله اکبر وایو کو د امام نیر شو مونږ بور یادو کم از کم یو پیر په زوره په کور کې زنانه بموي خو په پرو وي او په بار کې ناری نه بموي او په زوره وي او دا عمل به زمونږ ان شاء الله د اختر د سلوره مورزه تر مازیګره پوری وي الله دې مال تاسو پیدا عمل توفیق راکړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين